بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو قدرمندو کتونکو او اوریدونکو زم تاسو کوربه اجازه خان او ما سره ده نهالي خان. امید دی چې ټیک ټاک به خوشاله به او د روزي دا ببرکت میاشتنه به برکتونه راټولول کې خو مصروفه نه سره د خیر خرید دی الحمدلله اجازه زبردست آلموست یو سو روزي پاتې شوي بالکل او روزي میاشت کنه دا په اختتام ته چې کوم دی ورنږدې ده نو څنګه تاسو ویل چې نه نړۍ مې خفه کېږي داسې ډېرو خلکو هم دغه رنګې تاثرات وي ځکه چې یو خو زموږ مخامي پیکه شي واقعي اجازه زموږ هغه روټین چې جوړي کنه پښمنی کې را پاسېدل او روجمات تا او دا هر سره دا ډیر زیات بیا سکیټرډ شي کنه یو دم سړی خفه بالکل بهرحال نن موږ سره پروګرام کې نه ډیر خپل ملمنه هم دي نو ځکه موږ چې خپل خبرې موږ له غونډه کې محدود کو او ویور ته چې کنده لګ انفارمیټیو کو دا پروګرام کې موږ سره شاهجهان صاحب هم دي نو شاهجهان صاحب تاسو السلام علیکم شاهجهان صاحب وعلیکم السلام اجازه به تاسو خیر طبیعت بالکل ډیره شاهجهان صاحب تاسو خیر شکر الحمدلله ټیک ټاک شاهجهان صاحب نن لکه په منډه راغلی دا یره ودنن په منډه ګرمي نن بیا لګه تیز ونه ځکه په منډه راغلی نور نه ځان مشغول نه ځکه را منډه والي دا ښه شاهجهان صاحب نن موږ څه جوړو نن به موږ کرسپي فرایډ چکن جوړو KFC سټایل کې واو او جی هغه سټایل کې بنن کرسپي فرایډ چکن د رستورانټونو کې چې کوم یا شانته جی بالکل هغه شان ها صحیح او ورسره به کوم دی کنه میګي سلاد جوړو میګي سلاد واو میګي والا سلاد جی میګي سلاد بنن جوړو ورسره صحیح ده زبردست جی خیر شاهجهان صاحب دا میګي سلاد ولا جوړوي خو دا میګي کله او مطلب وسوته دا سي لګ بویل شي نه بویل نه چې کله یخ شي هغه سي انختی اصل کې میګي خو انخلی ځکه چې دا معده ده میده که نوډلز هم وي او چاومین وي که هر رنګ کې دغه وي که نه دا نوډلز وغیره دا خامخا چې کوم دی که نه یو بل سره انخلي دې له چې تاسو لږ معمولي تیل ورکوئ اویل که نه دا بیا نه انخلي دا چې کله بویل شي یا دا چې کله تاسو پکې زیاتره دا میږي خلک کور کې پخوي که نه دې سره چې کوم دی که نه نوډل سره خامخا اوبو کې جوړئ اوبو کې جوړئ نو اوبو سره دا بیا انخلي نه دا چې کله اوچ شي بیا دا انخلي نو داسې لکه میږي کې خو به دا اوچیږي خامخا نه په دغه کې دا سلټ کې سیلډ کې به دا چې دی لمون اویل ورکو معمولی کنده باندې انخلی یو بل سره دا به جدا کی ها زبردست جی د ویورز ته موږ چې د سیمنټ لپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکینګ اویل اینڈ بناسپتی تاسو ډېر مهرباني شاهجهان صاحب تاسو خپل کاروي سٹارټ کې موږ تاسو ته خیری بیا راځو وختن فوختن سیدا خبر نه دړه کې ما سره خپل حدیث شریف دی چې ټول کې خراب خلک سوق دي ټول کې خراب خلک هغه دي د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دی دا رحمت للعالمین دا خلی چې کوم خلی مبارکه د الفاظ دي دا غي خبره ده نو د دې په کار د مونږ له غونډه کې سوچ او فکر وکړو اکثر خلک وایي چې را پلان کې یو مشر دی هغه یې دا قسمه باندې خنه لګي هغه ته پته لګي نو غړ خفه شي ولا یار نو په باندې خنه لګم دا خو کنه ما کې سم مسله ده کوشش کوي چې ځان ټیک کی بیا زموږ پیغمبر دا شانتي خبره کوي ایڈنټیفای کوي هغه څو کسان چې دا ټول کې جاته خراب خلک دي موږ زموږ از دي ټول کې خراب خلک هغه دي چې کوم چغل خور دي ټیک شو چغل خوري او هغه خلک چې کوم مثال کې دوه کسان خپل کې مینه محبت کوي د الله د رضا لپاره یا هر څه د هغه درمیان کې جدایي راوستلو کوشش کوي او دریم هغه چې کوم خلک صفا خلک دي هغه باندې دروغ اپ لګي کنه اوس ګوره دغه درې خبرې دي درې پوینټ درې نشانه چې کوم د موږ ته ملو شوې دي یا درې کیس مخرج چې کوم دغه مو سره دي چغل خور یو کوم ځکه یو خاصوري غلطي وشو یو ځکه یو خبر وشي ما غټ ټکول بخنه غوړم ټول یو ورسته یو ځکه یو خبر وشي نه نه بیا یو دریم غړي کس ولاړی هغه د هر څو ګوري نو نه د پکار چې هغه بیا د خبره چې کوم نه کنه بل ځکه خلکو سره بڑا چڑھا کې پیش کوي یا مثال کے طور پر جانے انجانے کې چا په خلاف څه خبر وشي هغه غیبت کې راځي خو نه دي کول پکار راغلو ابل دریم غړي کس لاړ شي هغه چې کوم دی ابل کس په خلاف چغلي خو چې وای د کس تاسو دا چې دا پس دا وې کنه اوس ولا وګوره کې دې د درې دوه په منځ کې سره سم مسلوي روانه وي په کار چې پاغه باندې مونږه د پرده واچو یا مطلب خکولو کوشش وکړو هغه لګیاوي نورم خرابوي بیا دې چې کوم ریلیټډ بل کس دی هغه دار چې کله دوه کسان په منځ کې جګړه جوړي یا هغه کسان چې خپل کې مینه محبت کوي الله د رضا لپاره هغه په منځ کې محبت جدا کول
او جګړه جوړول دا چې کوم د غیله خوند ورکوي دې کې ځان له چې کوم دی که نه یو مزاح ګوري او دې کې چې کوم دی ځان له تسکین ګوري چېرې ما کسان په جګړه باندې واچول دا انتهایی غلطه خبره ده ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا زما په نزدې انتهایی خراب خلک دي دې علاوه صفا خلک به وي بریوزیمه به وي نه به څه ګناه کړي وي په هغې باندې دروغو ایب لګول چېرې تهمت لګول چېرې دا کس دا غلطي شته او نهایته خبرې بعضې خلک خپل ګپ ګرمولو دپاره لکه خپل محفل کې ناست وي که نه یو کس ټاپک راوچوړي او هغه به چې کوم دی پوینټ آوټ کړي او بیا په هغې پسې به دومره خبرې کوي که نه بالکل ده کې دا کار شته دې کې دا کار شته دې کې دا کار او هغه ته پته نه وي هغه په ارام خپل کور کې چې کوم دی که نه فرایز خوري او بهر به چې کوم دغه فرایز جوړېږي نو بهرحال دا چې کوم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه رنګ کسان خوښ نه دي کوشش دا وکړي که یو نیم کس کې دغه درې وړو بیماریانو کې یو هم بیماري وي نو توبه وباسئ استغفار وکړئ او ان شاء الله که خیر تعالی بخونکی ذات دی او هغه موږ وبخي او موږ له چې کوم دی که نه په دې رمضان مبارک میاشت کې بخشش را نصیب کړي بهرحال نه نن چې کوم موږ سره میلمه ناست دی میلمه چې کوم دی هغه پروفیشنل ډاکټر دی او د څه شي ډاکټر دی دا چې کوم دی که نن سبا تاسو پته وي روجماتي نه پس ایشوز ډېر زیات راشي زموږ بعضې خلکو ته مشرانو ته ایمون کې نوجوانانو ته هم نن سبا دا ایشو ده ابرو زموږ په کور کې ماشوم ماته وي چې یو سیرپ نوم یې راته واخیستو دا سیرپ بلګرونه ډېر مې ولي وایي زما معده سوځي که نه نو ما یار ستا ایج وګوره ته دا خبرې کوې زما معده سوځي لکه دومره حده پورې مطلب دا مسلې راغلي دي چټپټي شیدونه خوړل دا خو زموږ چې کوم دی مخکې یو قسم ته خوښ به مو زیاته خو نن سبا نه کېږي بهرحال ډاکټر صدیق صاحب موږ سره پروګرام کې ناست دی ډاکټر صدیق صاحب ته موږ شکریہ ادا کوو چې تاسو پروګرام ته راغلئ وعلیکم السلام ډېره مننه اجازه تاسو ډېره مننه او د مشرق ټول ټیم ډېره مننه چې موږ ته بلنه راکړه په دې تاسو ډېره مهرباني دا نن سبا ما نه ټکي هم لږ زیات غلطي کي بعضې ټایم کې چې کوم پکې هغه لږ کې یو لفظ ډېر اوږد وي نو ما سوچ کړو چې چېرته به سپیچ تھراپسټ ته ورځم چې دا څه ایشو ده اوس ګیسټرو انټرولوجسټ که نه جی جی دا اوس ما ډېر په سوچ او بچار سره ووې خو دا زه په تیز الفاظ کې زه نشم ویلی ځکه چې هغه څه خو روجیې سره کمزوري شوي وو ښه ډاکټر صاحب لږ به راشو بنیادي خبرو طرف ته په روجو کې زمونږ خلک ډېر شکایت کوي تاسو چونکې ایچ ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې تاسو به هم پته وي چې په دې ایمرجنسي کې بیا ډېر زیات رش وي جی مین وجوهات څه وي کم کم داسې بیسک فیکټرز وي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کې وړاندې خو ډېره مننه ستاسو ټولو چې موږ ته بلنه راکړه او د دې نه وړاندې چې زه د دې سوال جواب ورکړم نو نن هیپي مدرز ډے دا زما د اړخه د ټول غونډه نړۍ کې چې کمې میندې دي هغې ته سلام او نیکې هیلې زما مور ته هم که هغه ټي وي سکرین باندې ګوري نو ډېرې دعاګانې ډېرې نیکې هیلې الله دې کړي چې زموږ ټولو میندې ژوندي وي د هغې دعاګانې موږ دپاره ډېرې ضروري دي بالکل د دې نه پس چې کوم تاسو سوال وکړو د معدې ګیسټرونټرولوجسټ بیسیکلی موږ آسان الفاظو کې خلک وایي چې معدې ډاکټر خو نه دې کې د ایریا لږ ډېره زیاته ده د معدې صرف ډاکټر داسې نه وي د خولې نه والا ټول کم سیستم دی د غټو کلمو پورې دې ته ټول ګیسټرونټرولوجي وایي تاسو به اوس شانتې پوه شوي نو دې کې بیا هر څه راځي د خېټه کې چې څومره ارګنز دي که نه به دې کې ډېر زیات ارګنز دي دا ټول راځي دویم چې تاسو څنګه سوال وکړو د معدې چې کوم بیماری دي د هغې وجوهات څه دي نو عام ورځو کې به خبرو وکړو چې کوم وجوهات بیا رجوع طرف ته به راشو چې څنګه وجوهات یې کیدای شي عام ورځو کې که مونږ خبرې وکړو نو د دې ډېر زیات فیکټرز دي لکه مونږ وګورو زمونږ چې کوم ډایټري هیبټس دي زمونږ د خوراک څښاک چې کوم عادتونه دي یا زمونږ لایف سټایل چې څنګه طریقې سره دی د هغې ډېر رول دی په دې کې د معدې چې کوم پرابلمز دي یا بیماری دي زمونږ چې کوم د ایکسرسایز مونږ خلکو ته وایو چې یاره دا کوئ د دې هم ډېر زیات رول دی مونږ ځینې خلک د میډیسن نه مني کو خصوصا مونږ ورته انسیډز وایو چې کوم د پین کیلرز دي په عام الفاظو کې دا خلک ډېر زیات یې خوري او همداسې استعمال لکه د ډاکټر د مشورې نه بغیر استعمال چې کوم دی دا د یو ریزن دی سیلف میډیکیشن کوي سیلف میډیکیشن چې هغه بیماریانې زیاتېږي په کور کې هر چا سره پرتې دي د پین کیلرز نومونه به تاسو ته هم درځي نو معمولي سر درد شي خلک یې واچوي او هغه نو دې سره هم کېږي ایچ پایلورای دی کامن چې کوم بیکټیریل هغه د هغې سره کېږي او زموږ چې کوم اوس که موږ راشو روجو طرف ته نو روجو کې یو خو دا ده چې خوراکونه لږ سیوا شي ستاسو په دسترخوان باندې خوراکونه ښه ډېر شي ټیک شه پای کې داسې آیټمز وي
چې هغه په دې نارمل ورځو کې نه وي صحیح لکه دا اچار شو اچار شو چټنی شو یا کنه دا پکوړې دہی یا بلې جی کچالان هر څوک خپل مزاج مطابق یو سیز راوړي کنه بازار نه نو دغه شانتي دغه یو پرووکینګ فیکټرز دی پروژه کې دا سیزونه ډیر شي بل دغه د چې میډیکل ساينس کې مونږ مریضانو ته دا وایو چې بھئی تاسو به خوراک چې کم دی وقفو سره کوئ د دې مطلب دا دی چې تاسو 2 غنټې پس سنس اخلي صحیح هغه مطلب دا دی چې معمولی سیز به لکه یو بسکټ تاسو واخلئ 2 غنټې پس یو سیب وخورئ 2 غنټې پس لږ جوس وڅښئ هغې ساينس یا میکانیزم دا دی چې مونږ نه غواړو چې معده باندې تاسو एकदम بوج راولئ مونږ خلک سحر ناشته وکړو بیا غرمې پورې ځان وږي کړو کنه بیا غرمې ښه ډېره وخورو چې صحیح غرمې نه پس ځان وږي کړو شپې پورې بیا شپې ښه ډېره وخورو دا داسې ده چې یو نارمل کیپاسټي ده د سټمک چې کوم ده که نه د هغې هم یو نارمل مقدار دی چې هغه اوور تاسو برډن کوي نو هغه بیا پرابلمز جوړېږي مطلب بوج په هغې باندې راشي ډاکټر صاحب دا وجه ده که نه خسر دا زما آی تھنک دا ریلیونٹ نه ده خو که ستاسو سټمک صحیح نه وي نو هغه سکین باندې افیکټ کوي که نه ډېر جی اوبویسلی لکه زمونږ چې کوم فوډ واخلو فوډ پایپ په ذریعه لاندې ځي ټیک شو جی سټمک ته ځي نو اول سایډ سټمک دی د فوډ کنټیکټ سره هلته چې راشي هلته بیا چیوینګ وشي هلته نه بیا انټسټاین کې ابزارب شي نو خامخا چې ستاسو سټمک کې څه مسله وي یا ستاسو هغه یو سیز نه تاسو الرجي ده یا هغه په تاسو ښه نه راځي نو خامخا خوراک لیول کې د انسان کمی راشي چې کم کیلوریز مونږ ته پکار دي که نه اوس داسې بیماریان هم شته لکه مونږ یو ته وایو سیلیک ډیزیز چې په یو کس باندې مونږ غنم بند کړو ټول عمر دپاره چې غنم اخري هغه ته به لوز موشن کیږي ټیک شو داسې یو بیماری شته دی نو هغه غنم په هغه باندې بند دي ټیک شو جی نو خامخا چې د غنم نه کم کیلوریز یا کم فواید راځي اب هغه ته نه رسي بالکل صحیح ټیک شو جی نو دا یو د دې فیکټر دی نو خامخا بل دا چې د سټمک د معدې او د برین سره ډیر ریلیشن دی نن سبا دور کې ډیر مریضان چې راځي هغې خامخا څه رستو هسټري داسې وي چې کور کې څه مسلې وي کور کې څه سټرس ماحول وي یا څه د جاب مسلې وي د چا د سټډیز مسلې وي نو هغه چې راشي هغې بیسیکلی مسایل ابل وي خو د دماغو او د معدې سره ډېر کنیکشن دی برین ګټ اکسس دی ته مونږ وایو ټیک شو که نه نو خامخا هغې باندې بیا لوډ راشي نو بیا دې سره مونږ سره مختلف تھراپیز دي دوایانو په ذریعه ایکسرسایز په ذریعه یا داسې ورته ټیکنیکس وښیو چې بھئی هغه ځان ریلیکس ساتي نو داسې ورته مونږ مشورې ورکوو سر ایسیډیټي یو ډېر مین ایشو ده نن سبا کامن ده بالکل لکه هر دویم دریم کس کې چې کوم دی هغه ایسیډیټي ایشو ده یو خدای چې بعضې خلک کویک ریلیف دپاره څه سیرپس دي هغه استعمال کی نو سر دا ایسیډیټي ختمول مطلب پرمننٹ ختمیږي نه ختمیږي او بیا آیا سر دا ایسیډیټي السر ته کنورټ کیږي که نه جی بالکل السر دوه مین وجوهات دي زمونږ په دې سیټ اپ کې یو خو دا د ایچ پایلوري یو جراثیم دی بیکټیریا دا هغې د وجې نه کیږي یو ډېر معافي غواړم یو کالر دی واخلئ جی ډېر ټایم نه انتظار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صدیق صاحب اور اعجاز صاحب اور میڈم نیہا علی خان صاحبہ تاسو ته هم سلامونه او نیک احترامات زه جنید خان د ساوث وزیرستان د چکملې د سیمې نام اړیکه نیولې څنګه تاسو ډاکټر صاحب الحمدلله جی ټیک ټاک تاسو ښه جی الحمدلله د الله فضل دی او تاسو د خبرې ته مونږ غوږونه نیولي ډېر زبردست لګي په مونږ باندې نن دا پروګرام ډېر زبردست لګي او ډېر لکه کوم سوچ زمونږ کوم ذهن کې زمونږ سوچ راشي نو حقیقت تاسو تاسو نه پوښتنه شي او ځواب ورکوي تاسو ډېر زبردست او تر اوسه پورې مونږ تاسو پروګرام ګورو ډېره مننه ډاکټر صاحب زه به یو تاسو کوم تاسو اجازه وي جی جی بالکل ډاکټر صاحب د جماعت نه پس لکه زما په سر باندې بوج هم زیات شي او معده هم ګیس ونیسي او لکه دا پرابلم وي لکه بل تاسو مې دا کولو ډاکټر صاحب که د موجوده کرنٹ سچویشن کې چې کوم رمضان شروع ده او د رمضان جریان دی که نه نو مونږ دا وایو چې لکه کوم خوراکونه چې مونږ خلک پښتانه استعمالوي نو سایډ افیکټس دي په موجوده وخت کې هغې نه منع کول پکار دي دا مونږ ته یو لږ څه په دې باندې رڼا واچوه جنید صاحب ډېره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي تاسو پلیز خبره
واوري خاص سر په دې جواب ورک به خپل اثر طرف صحیح د جنید صاحب کال کړو دی مخل پهلا سوال دا و چې د روجماتي نه پس اثر باندې بوج راشي مسلې راځي نو مغه وجه دا زه عام مثال دی داسې ورکومه د دې سوال چې کوم دی کله هم چې روجماتي وشي تاسو خیر دی کچرتا وخت تر سره وي د ایمرجنسي ډپارټمنټس نه دي د هسپتال په دې کې ډیر زیات رش شي एकदम ډیر زیات لوډ شي چې څنګه ما مخکې ویلو چې مېده وږي دغه کې دومره کیپاسټي نه مونږ एकदम هغه انساني حسم دی کنه انساني او نیچرم دی لالچ چې هر څه एकदम ورواچو ټو فل مای سټمک نو اوور برډن شي هغه نه چاته بیا ډایریا وشي چاته دستونه وشي چاته الټه شکایت شي نو کوشش کوي چې کم خوراک لکه طریقې سره ډیر خلک مداسم کتلی چې هغه روجماتي وکي ټیک شو جی بیا روټي چې کم دغه د 11-12 بجې ټایم کې وخوري نو دا تاسو پورې د چې تاسو څنګه لایف سټایل موډیفیکیشن یا ځان ته عادت جوړ کړئ एकदम یا غي ټایم کې بنده فروټ وغیرہ وخوري ٹھیک شو جی بیا سحری پورې کوشش کوي چې دا شربت نه یا داسې نور سیزونو نه خلک ځان ته چاټ ماټ جوړ کړي یا سویټ ډیش دا غي نه ځان ساتي کوشش کوي چې هغه وخت کې خیر د فلویډز اخلي او بزیات اخلي صحیح نو داسې یو طریقه جوړیږي او داسې جوړیږي چې بنده افطاری کې لک سیز وخوري بیا تزان وږي کې تراویو کې دغه نه پسته روټي وخوري صحیح ده خاص تر اوسه اثر طرف ته کوم راشو سره خبره د موږ نیمه کې پاتې شوی نو السر جی اجاز دوه مین کازز دي څنګه متستویلو یو خو جراثیم د بیکټیریا ایچ پایلورای چې کوم ډیر خلک نن سبا دغه ذکر کوي دویم نمبر انسیډز دي دا چې کوم ته پین کیلرز وایو د سره ډیر زیات کیږي نو کوشش دا چې په دې دوړ باندې زموږ فوکس وي د السر کبیا مونږ وایو چې پیچیدګیانې سکه دي شي پیچیدګیانې دا دي چې السر چې کم د تاسو کمزي کې دی یا وړو کې کولمه کې دی یا سټمک کې دی هغه شلې دی هم شي کولمه شلول شي ټیک شو دا غینه بلیډینګ هم راتلی شي دا غینه خدا نه خواسته په دې سټمک کې السر دی دا غینه خدا نه خواسته کینسر هم جوړیږي د معدې والا ټیک شو نو مونږه داسې مریض ته ډیر زیات احتیاط سره مونږه غته چې تاسو فالو اپ کوئ بار راځي تاسو ته مونږه میډیسن چینج کوو دا غي ډوزز به چینج کوو په دې کې کې دي شي تاسو ضرورت پېښ شي انډوسکوپي تم انډوسکوپي به تاسو ته پروسیجر پته چې هغه مونږ کله کوو نو داسې مونږه مریض ته چې تاسو به فالو اپ کوئ اوس که تاسو مانه دا تاسو کوي چې بچکیږي به څنګه دغه ریزنز چې کوم دي لایف سټایل موډیفیکیشن مونږ ته پکار دي چې کم از کم په ورځ کې 30 منټ یا 35 منټ ورزش کوو صحیح ده ټیک شو دیٹ کې دي چې سر سمپل واک هم کې دي چې سمپل واک برسک واک بیسټ ایکسرسایز دی برسک واک دی ته چې خپو په سر باندې پوندو باندې تاسو تیز ځای کنه ټیک شو بل ټولو کې اهم خبره دادا چې مونږه مریض ته وایي چې به تاسو کوشش کوئ چې لیټ سپوز تاسو د شپې 10 بجې د کېږي نو تاسو کوشش کوئ چې 7 o'clock تاسو خوراک بند کړئ یعنی بیفور سلیپینګ دیر شوډ بی ا گیپ اف 3 hours تاسو ډینر او سلیپینګ کې 3 غنټې کم از کم گیپ پکار موستلی خلک چې کم تیزابیت سره ښکار وي یا د السر یا داسې مسلې هغه چې مونږه هیستوري ته علمون ته خو هیستوري نه پته ولګي چې را فالټ چرته دی کنه ملزم گیر کو په هیستوري باندې نو هغه داسې چې لیټ ټایم خوراکونه کوي صحیح لکه اوس برګر رواني خوراکونه کوي بیا مغه ټایم هغه سملی نو چې انسان سملی دغه ریفلیکسز هغه شانتی نه لکه ویخ انسان نو خامخا ټول هغه بر راځي خاص یو سر دا ما ودی چې هر خوراک نه پس 40 سټیپس غسل دا لازمي دي نه ضروري خو نه ده ضروري نه ده 40 سټیپس دا کاونټینګ نه دی ما تاسو ته ویل پر ډے 24 اورز کې تاسو 35 منټ ورزش ته کم از کم وباسئ جی ټیک شو جی ټیک شو تاسو کوېسچن نه ها تاسو هیر شو ټیک شو خاصر بعض تاسو اوس وختي وي چې مونږ یو قسم د بیماری دا پیشنټ دی هغه باندې مونږ ویټ چې کوم دغه مشه لپاره بند کو غنم بعضی وختي سره موږ خبره کوله نو بعضی دا شانتي مسلې د سټمک سره چې هغه فار ایگزامپل تاسو چې په میاش کې ټیک شي یا په کال کې نه ټیک کیږي نو سر بعضی خلکو د مچکه بيخي زیات خوري یا کومه مشمانو کې نن سباداري شو ګورو چې بعضی خلکو سپایسي شوزونه ډیر زیات خوخوي نو اوس سپایسي نه بغیر خوراک هم خون نه ور کوي خو که سپایسي خوري به خیر هم نه نو یو خدانګ دی بل خدانګ دی دا دې تاسو کو سر په انګلیش کې وایي چې نو پین نو گین ټیک شو نو خامخا چې یو سیز تاسو مخنیوي کوئ نو خامخا به تاسو د سیزونو نه ځان ساتئ صحیح اوس اول سټپ
ځینې خلکو باندې د کچه پیاز کچه سبزیانې د کچه سلاد دی باندې هغې چې سرکې واچوي دی باندې هغې مرچ مسالې واچوي دیٹ از ناٹ ګډ فار یور سټمک ایٹ لکه لیسٹ فرش خوړل نه دي او جی او صحیح کچه سبزی ځینې خلکو شوق یې که نه کچه فرض که جی، ګوپي راوالي هغه خوري یا جی، داسې جی، خطا نہیں راوالي. خسر؟ نه جی نه پوخ چې کم سیز وي بویل چې شي یا پوخ شي هغه به تاسو خورئ. دا سلډ لیوز ها صحیح سلډ لیوز مونږ کچه داسې خلکو ته چې چاته څه پرابلم یې اسیډیټي یا سټمک ایشوز یې مونږ پې دا بند کړو. دې سره لږ شانتې بلوټینګ کېږي. بلوټینګ مونږ دې ته وایو جی، چې خلک وایي چې ګیشیس ماته فیلینګ کېږي سټمک کې ماته ګیس جوړېږي. نو دغه څیزونه لږ د دې ایبیلیټي ده لکه وریجې شوې الو کچالو چې دا لږ شانته ګیشیس هغه صحیح. کوالټیز دا پروډوس کوي. نو ځکه یې پې بند کړو. چا باندې ښه راځي ویل اینډ ګډ ها ایټ اټ. تقریبا سر د دې میډیکیشن ټایم تاسو په خیال باندې دا څومره کې دی شي جنرالي منت او 2 منت څومره مونږ ته چې پیشنټ راشي کم از کم ریکمنډیشنز دا وایي چې کم از کم تاسو 2 یا 3 میاشتې پورې صحیح میډیسن ورکوئ کم از کم. ټیک شو چې په دې کې بیا مختلف فیکټرز دي د پیشنټ مونږ وایي کمپلاینس لکه مریض هغه خوري هم که نه خوري. تاسو ته 3 میاشتې بعد راغلو کېدای شي کې لس ګولې هم نه یې خوړلې او وایي چې زه ټیک نه شوم. نه مونږ ته بیا هسټري نه پته ولګي چې بھائی دې صحیح میډیسن نه دي خوړلي. خو بیسک سټیپ دا دی چې 3 میاشتې 2 نه 3 میاشتو پورې مونږ علاج ورکو بیا دغې مونږ فالو اپ کوو ګورو چې ډېر خلک ریکور شي الانګ ود چې کوم تاسو ته ما ویلو زمونږ د ډایټري لایف سټایل. څوک فرض که نشه کوي هغه ته مونږ چې تاسو نشه پرېږدئ سیګرټ نسوار یا وټ ایور چې پان دي څه دي هغه به پرېږدي. څوک د پین کیلرز ډېر خو هغه به پرېږدي. څوک ایکسرسایز نه کوي. څوک د جنک فوډ د کولډ ډرینکس وغیره ډېر څکي. نو که څومره هم د معدې میډیسن واخلي نو هلته خو تاسو بل فیکټر نه فالو کوئ بالکل نو ستاسو کې فرق بیا نه راځي. تاسو هر طرف ته بدپریزي کوئ دې طرف ته میډیسن هلئ نو اټ وونټ ورک. یو خو آرمي لګیا ده جګړه کوي او بل خو جی 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 بیا کار نه کوي. صحیح ده. ښه سر زما پرسنلی دا عادت دی زه لیټ نایټ دا سنیکس نه دا ډېر زیات زما عادت دی خو بیا هم زه ویټ گین کوم نه. دا د دې وجه ده چې زه لیټ نایټ لکه دا زما روټین دی یا څه خدا ویټ گین کول غواړي. ویټ گین از سمثینګ ایلس. ویټ گین ضروري نه ده چې دې سره دا یو باډي خپل سټرکچر وي د هر چا میټابولیزم باندې هم ډیپینډ کوي. ډېر خلک مونږ داسې کتلي چې هغه صرف اوبه وڅکي لږې شانتې وریجې مو خوري د هغه یو کیلو وزن زیات شي. ډېر خلک داسې چې هغه 3 روټۍ وخوري په هغه اثر نه پرېږدي. دیټ از نیچرل. دا د الله پاک یو قدرتي فګر یا میټابولیزم یا سټرکچر پیدا کړی دی. نو شته زموږ فیملی کې یار دوست کې هم داسې کسان شته چې وایي چې ته څنګه ډاکټر یار موږ خو ډېر نري یو ته موږ داسې دوایي نه لیکي چې غټ شمال چې بس خدای پاک نه غواړي. نو دا بیجي دا دیټ از نیچرل. تاسو به خپل هم کتلی داسې کسان چې الګ څیز خوري هغې او سر زما ډېر زیات فرینډس دي هغوی ما ته هم دا وایي چې ته غټېږه نه او موږ اوبه مسکو نو بیا زموږ ویټ ډېر زیات شي که نه. جی دیٹ از نیچرل موسټلی. دیٹ از نیچرل. جی شاهجهان صاحب طرف ته لږ ځو. شاهجهان صاحب ماشاءالله تاسو خو ډېر تیز لګیا یې که نه لکه کروي مو تیزه کړې ده. دا اوس چېرته ورسو دا دا بس مونږ د کرسپي چکن ته چې کوم دی پهلې مونږ میرینیټ کو 10-15 منټ او هغې نه پس اوس دې ته مونږ دا د کرمز هغه لګو میده او کرم او دا بیا دې نه پس مونږ دا فرائی کوو او ورسره مونږ سلاد جوړو. صحیح ده. جی نو تقریبا دې کې څومره ټایم پاتې دی شاهجهان صاحب؟ یو 10 منټ به لګي. 10 منټ پکې لګي. خریټي شو د شاهجهان صاحب موږ خیر 10 منټ بعد بیا تاسو طرف ته راشو خو یو ورته وځي د سیمنټ لپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکینګ آیل اینډ بنسپتی او شاهجهان صاحب چې کوم ریسیپي چې دا خامخا تاسو ټرای کړئ که تاسو نه ان کیس مس کیږي اخر کې زموږ ریسیپي کارډ وي او که ریسیپي کارډ مس کیږي نو بیا موږ پروګرام په یوټیوب باندې هم اپلوډ کیږي اته هم تاسو کتلی شي. سر دا راته وایي چې دا سموکینګ څومره دارومدار دی په دې پوره سیستم باندې ګیسټرو سیستم باندې چې کوم دی لکه خولې نه والی کولمو پورې دا سموکینګ کم رول پلی کوي؟ یا تاسو وایي چې لږ پکار دی که ډېر؟ هغه لږ هم راته ووایي. ما بیا جواب درکولو د دې. سر زما فادر دی هغوی هم چې کله ډېر زیات خوراک وکړي نو هغې نه پس وایي چې سموکینګ کوم هغې نه پس آی فیل ګډ که نه نو دا د دې هم دا ریلیټډ دا سموکینګ ګوره دې جواب ما داسې ورکولو چې زهر که لږ وي که ډېر وي هغه زهر وي. سموکینګ اني نشه اول خو مونږ اسلام کې دي چې حرام دي. ټیک شو جي دې نه غټه خبره خو بله نشته.
بل سموکنگ اوس ساينس چې ترقی کړې ده مخکې مونږ ویل چې سموکنگ جسٹ افیکټس یور لنګ سموکنگ ستاسو چې کومې دا پیپړې دا کوي خو نه اوس چې کوم ریسرچ کیږي روان دی د سر نه والا تر خپو پر هر یو چې کوم اورګن یې هغه سموکنگ سره افیکټ کیږي ٹھیک شو موسټلی چې کوم د کینسرز مریضان نن سبا ډایګنوز کیږي په ینګ ایج کې کینسر مریضان راوځي د دې هم یو کامن ریزن سموکنگ دی د هر اورګن هغه خدا نه خواسته کینسر کولی شي نه یو خدا دی چې د دې سره په سټمک باندې اثر نشته په هر یو اورګن دی ستاسو خپو نه والا د سر نه والا خپو پورې یو خدا دی دویم دا دی چې د دې مختلف قسمه چې کوم ډاکټران دي نن سبا مختلف شعبې دي د علاج شته دي ډېر خلک داسې وي چې هغه وایي چې موږ خو دې نه نشو منې کېدی نو هغې ته موږ ګریجول لکه وایو سیسیشن چې تاسو به لږ لږ کم کوي داسې ضروري نه چې تاسو एकदम سټاپ کوئ ځکه چې د هغې بیا هغه ریفلیکس اثرات ډېر راځي نو ګریجولي څوک فرض کړه ډېر سموکینګ دی یو طرف یو نه دی نیم کې هاف کې دی داسې او مخل ځنې هغه کې څه دا نیکوټین ګمز ټایپ شیزونه ملاویږي چوینګ ګم ټایپ هغې سره هم ډېر خلک هغې تھراپیز د دې نه منې شي هغې خو نقصان نشته سره هغه د هغې داسې خاص نشته خو بهرحال نیچرل طریقه به مونږ پریفر کوو نیچرل طریقه هم دا ده چې څومره تاسو کوشش کولی شي دا شي بند کړئ سټاپ یې کړئ صحیح ده جی خاص سر د بعضې خلک باید دا شان دي چې فور ټایم بینګ خو کم شو لکه ډیلی فار ایگزامپل 5-6 وي نو بیا 3 نه بیا 2 جی 2 نه بیا 1 جی دا ټایم هم پکې راشي چې بیخي ګوت نه لګوي جی بیا چې کوم دی هغه سټارټ شي بیا هم لکه سټاک ایکسچینج دی که نه لاندې راشي بیا بره لاړ شي جی بس دا اصل کې ویل پاور پکار دی ویل پاور پکار دی او په دنیا کې داسې یو کار هم نشته چې ناممکن وي the word impossible means I am possible نو کتلیم دی مونږ خپل کیریئر کې مونږ خپل هاسپټل کې کلینکس کې راځي مریضان الحمدلله منې شیم ته دي ډېر خلک مونږ داسې کتلي چې هغه یو داسې سټیج ته رسېدلي چې اوبیز کې بیا دوه درې ګروپس دي د موټاپې هغې کې اور اوبیسټي لکه د هغې بی ایم آی د 40 نه هم زیات لکه ډېر زیات اوور ویټي هغه چې مونږ وګورو هغه ماشاءالله ځان دومره کم کړي چې مونږ حیران شو چې راته کې نو ویل پاور از ویری نیسیسری کیږي دنیا کې هر څه ویل پاور پکار صحیح ډاکټر صاحب ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ فار کمینګ ډېره مننه انشاءالله کې خیری سر کمینګ فیوچر کې بیا تاسو ورکې خیری سیشنز کو ډیټیل سره ټایم موږ سره لګون دا کې شورټ دی وجنه بهرحال ډاکټر صاحب یو ځل بیا موږ تاسو شکریا ادا کوو تھینک یو سو مچ ویورز ډېره مننه جی تھینک یو سو مچ سر ویورز موږ پروګرام چې کوم دا شانتي روان دي برکت رمضان ټرانسمیشن راځو یو ورکوټه ونده کې بریک نه پس جی ویورز ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هر کړی وایو ډاکټر صدیق صاحب سره زموږ ډېرې انفارمیټیو خبرې وشوې شاهجهان صاحب هم چې کوم د خپل کار کې لګیا دی بهرحال د ټایم کې موږ سره یو بل خوږ المناز دی چې ملټي ټیلنټډ دی د ټایم چې کوم دی که نه هغه ملټي ټاسکینګ هم کولی شي خو نن چونکې هغه تاسو پته لري ویورز زموږ چې کوم په دویم سیګمنټ کې نیها علي خان ناسته وي او هغې چې کوم ناتو کمپټیشن وي د هغې چې کوم سپانسرز دي اڑان مارکیټینګ والا د هغې مارکیټینګ مینیجر چې کوم دی نن موږ سره پروګرام کې شرکت فرمایي آصف شہزاد صاحب تو پروگرام کیا کریے السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے سر آپ ٹھیک ہیں خیر خیریت ہے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم پشتو میں بات ذرا اچھی ہوگی کہ اردو اس لیے اچھا ہے کہ یہ نیٹ ورک کا پروگرام ہے پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو سبھی لوگ سمجھیں گے ویسے تو پوری مطلب ساری زبانیں ہماری ہیں صحیح قومی زبان میں بات کر لیں گے بہتر ہاں بالکل صحیح بات ہے سر ہم نے کیا کہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں مارکیٹنگ کے پھر ہم ذرا سوئچ ٹو ایچ آر ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ یار یہ کیا گھومیں گے پھریں گے کانسیپٹ ہمارا ایک بہت بڑا غلط بنا ہوا ہے سوسائٹی میں کہ ہم مارکیٹنگ وہ جو 4 P's ہوتے ہیں تو پلیز 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 وہ پروڈکٹ پرائز پلیس پروموشن وہ لوگ اس کو سائڈ پہ کر دیا ایکچولی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کلائنٹ سے اپنا بینیفٹ لیتے ہیں اس میں یہ پلیز 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 والا ہے ہم تو کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اڑان مارکیٹنگ جو ہے آپ کافی مطلب رمضان سے پروگرام کر رہے ہیں اور ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کے اڑان مارکیٹنگ تو اڑان مارکیٹنگ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے
हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में डील करते हैं, हम जो हैं तो शॉपिंग मॉल्स में डील करते हैं। हम इस वक्त मतलब अगर आप देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम आवाम को सस्ते घर या हम चाहते हैं कि हर गरीब इंसान का अपना घर हो, तो उसी नज़रिए को हमने मद्देनज़र रखकर हम पेशावर में आपको 10,000 पर मंथ 12,000 पर मंथ पे प्लॉट्स दे रहे हैं, तो इंतहाई रीज़नेबल है। इसके अलावा अगर आप देखें, हम लोग अगर कहीं जाते हैं ना, मैं अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ इस्लामाबाद या लाहौर, तो हम वहाँ पे विंडो शॉपिंग करते हैं। मतलब वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बड़े जदीद हैं, हम लोग यानी उन शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करें ना करें वैसे ही घूम फिर के ज़रा एंजॉय कर लेते हैं, जबकि यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा ही है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर के यार हमारा अपना पेशावर क्यों पीछे है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त हमारे 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक है सिटी मॉल जो मोटरवे के करीब है, उसमें हम शॉप्स दे रहे हैं, ऑफिसेज दे रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम फूड कोर्ट दे रहे हैं, अच्छा। ऊपर मिनी थिएटर दे रहे हैं, यानी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। इसी तरह साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड पे, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे हमारा एक क्यू मॉल है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, किड्स प्ले एरिया है, बीच में जिम है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पंजाब में चीज़ें मिलती हैं एज इट इज़। उसके करीब ही थोड़े से फासले पे है पैराडाइज टावर, जिसका कमर्शियल मैडम ने किया था। अच्छा, हाँ, मैडम उसका कमर्शियल कर चुकी हैं हमारे अच्छा, साथ। ज़बरदस्त। जी हाँ। फिर हयाताबाद के करीब एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा फीकस 3, तो उसमें हम शॉप्स भी दे रहे हैं, ऑफिसेज भी दे रहे हैं। तो मैं मुसलसल शुरू हो गया, सॉरी, आप अपना प्रोग्राम करें, साथ साथ इसमें भी गपशप करेंगे। आपको बुलाया इसीलिए। हाँ बिल्कुल, आपने वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो कर दिए, लेकिन सर मार्केटिंग स्किल पे ज़रा बात करते हैं। जी जी। माशाल्लाह मार्केटिंग वाले जो होते हैं ना, वो मतलब उनका एक जो अंदाज़ होता है ना सर, वो एक स्वीट एग्रेसिव होता है। जी। मतलब कि वो आते हैं ना तो वो इस तरह नहीं कहते कि अब ये क्या बोलेगा, मार्केटिंग वाला बस डायरेक्ट आके वो अपना रोब जमा देता है। ये है सर, मतलब कि अभी आप जो है ना इस चीज़ को एडमिट करते होंगे। नहीं, ये तो आप करेंगे कि मेरा रोब आप पे पड़ा या नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा है। आप आए, आप जिस तरह जिस अंदाज से मिले, अच्छा। जिस तरह आपने मतलब कि ग्रीटिंग्स की, तो वो उससे पता चलता है ना कि बंदा जो है वो क्या कहते हैं, किसी नेक्स्ट लेवल का बंदा है ना। थैंक यू सो मच जी आपकी। और दूसरी बात ये सर कि हमारे पश्तूनों का ये मसला है, मसला ही मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल से कोई मिले और वो उर्दू ज़बान में बात करे और ज़रा अकड़ से बात करे या तेज़ी से बात करे, अच्छा। बस देन ही इज़ डाउन। वो समझते कि कोई बहुत बड़ा अफसर आ गया है या नहीं, आप ये बिल्कुल भी ना फील करें, मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ। नहीं, आप वो तो उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। हाँ। वो देखिए ना, पहले हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, जी जी। फिर आप एक आर्टिस्ट भी हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उस पे भी आते हैं। मुझे सर ये बताएं कि अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी डर गए हैं, अब ये मार्केटिंग की तरफ नहीं आना चाहते हैं। बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्क में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं? हम भी ज़रा वहाँ पे बाहर घूमे फिरे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है, वहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजर की या मार्केटिंग का जो एक आम बंदा है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है कंपनी की तरफ से। जी हाँ। लेकिन यहाँ पे उससे अजीब देखिए, यहाँ यही है कि सबसे पहले यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है। यहाँ पे लेट सपोज अगर कोई क्रिकेट टीम है ना, तो उसमें आपका एक खिलाड़ी चाहे बॉलर है, बैट्समैन है, वो अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं करता तो उसे डर लग जाता है कि पता नहीं अगले मैच में मैं हूँ कि नहीं हूँ। यहाँ पे लेट सपोज इस चैनल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर इदारे में ये होता है कि यार ज़रा सा बंदा कुछ थोड़ा सी उससे गलती हो जाए तो उसे ये ख़तरा लाहक हो जाता है कि पता नहीं अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि नहीं। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा, थोड़ी सी जिद्दत आ गई है हमारी कंपनी में। अब हम जो हैं तो हमारी मार्केटिंग पहले ये होती थी कि न्यूज़पेपर में टीवी कमर्शियल, जिस तरह टीवी आपका प्रोग्राम है, इसके अलावा साइन बोर्ड्स होते थे। अब हम सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी भी जगह कोई भी चीज़ खोलें तो उसमें ऑप्शंस में आपको उड़ान मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आते रहेंगे। तो वक्त के साथ आपको चलना पड़ता है, तो वो वक्त का तकाजा ये है। तो जब इंसान वक्त के साथ चलता है ना, तो फिर उसको इस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ती, फिर वो सेटिस्फाइड रहता है कि यार मुझे कोई नहीं हटा सकता मेरी उससे। सर क्या सोचते हैं आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो हम नॉर्मली मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग उसको ओवरकम कर लेगी? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आजकल देखिए, सिंपल सी बात है, आपके घर में जो फीमेल होंगी, कोई भी, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, वो पहले मार्केट जाती थी, 8-10 शॉप्स में से कुछ ना कुछ खरीदती थी, आजकल उधर से ही अपने लिए ऑनलाइन परचेज कर लेती हैं। तो सिलसिले इसी तरह ही है अब।
पहले लेट सपोज अगर कुछ होता था ना, आप किसी भी जगह जाते थे, किसी भी इदारे तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाते थे। आज वो उसी वक्त चेक करते हैं, आपसे सिर्फ पूछ लेते हैं, उधर सिस्टम पे चेक कर लेते हैं। तो दौर जो है वो वाकई चेंज हो चुका है, और अब बड़ा यानी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। सही, तो हार्ड वर्क से चेंज हो गया स्मार्ट वर्क की तरफ। लेकिन सर अब जिन्होंने मार्केटिंग किया था फॉर एग्जांपल 2000 में, तो वो तो डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल नावाकिफ है, लेकिन उनको खुद ही वो करना पड़ेगा सर। आम आदमी से तो बेहतर है ना। देखिए, वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ हर इंसान अपने आप को, जो बंदा अपग्रेड नहीं करता वो पीछे रह जाता है। सही। जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं, एक कोई भी शख्स अपनी शख्सियत में ग्रूमिंग ना करे तो वो पीछे रह जाता है। वक्त के साथ आपको जिद्दत लानी पड़ती है। सही सही। नो व्यूअर्स, तासु बखबर बांधे पूछी हुई कि बाज़ टाइम की चिकमने का स्मार्ट वर्क चिकमने का हार्ड वर्क न ज़्यादा तासु गटवर साबित थी कि तासु बड़ी यूनि की खम मेहनत हो गई, कोशिश हो गई न ब्याह होम चिकमने में भी तासु आकर्षण रिवार्ड मिला उन्हीं चिकम तासु पास स्मार्ट वर्क बांधे मिलाएगी। ये है क्वेश्चन है जी। आसिफ, आप ये भी बताएं, चूँकि आपकी 2 फील्ड्स हैं, एक फील्ड में हम दोनों इकट्ठे हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम भी कर चुके हैं, अब इस फील्ड में भी मैं आपको देख रही हूँ, तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में ऐसी कौन सी चीट्स हैं जो आप यूज़ करें तो आपको उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसका फ़ायदा है, आप लोगों को बताएंगे कि ये बेस्ट है? देखिए, जो हमारी फील्ड है ना, आर्टिस्ट, हम लोग जो हैं, एक तो हम अपने जो हमारा मेन हब है पाकिस्तान में वो है कराची, हम वहाँ नहीं हैं, हम यहाँ हैं। तो यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो हम लोगों को जिस बंदे के अंदर कोई काबिलियत है, जिस बंदे के अंदर कोई ऐसा है कि यार वो कर सकता है, आर्टिस्ट सब कुछ कर सकता है, आर्टिस्ट हो तो ये है कि आप जब आएँ तो मार्केटिंग में आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए, जैसे लकीली मुझे मिल गई, एक अच्छी कंपनी मिल गई, तो मुझे फैसिलिटेट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। यानी मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं उड़ान का हिस्सा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में हर जगह डील, मतलब आप देखें बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमारी हाउसिंग कंपनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी हम सिर्फ उसमें डील करते हैं जिसकी एनओसी हो, जो गवर्नमेंट से अप्रूव हो, लीगल काम करते हैं। मतलब आजकल के दौर में इतनी महंगाई है, लोगों के बड़े मुश्किल से कमाए हुए पैसे हैं, तो हम वो बिल्कुल सही जगह लगाते हैं। मैंने आपको आते ही एक चीज़ अर्ज़ की थी कि हम 10,000 मंथली पे, 12,000 मंथली पे प्लॉट्स दे रहे हैं। सही। तो इसमें यह है कि जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो ना, जिस तरह मुझे मिल चुका है, तो उसमें इंसान फिर खुल के खेलता है, मज़ा आता है, इंसान ये एंजॉय करता है। सही। सर, हम मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग है क्या, इस पे हम नहीं है। हालांकि ये सवाल हमें स्टार्ट में पूछना चाहिए था। इसके बाद फिर आपके आर्टिस्टिक लाइफ पे आते हैं। मार्केटिंग यही है कि देखें, कोई भी चीज़ जो है ना, एक आदमी जो है बिल्कुल सादा सा आदमी है, खेतों में सब्जी उगा लेता है और वो आके बेचता है। जब वो बेचता है तो वो मार्केटिंग कर रहा है। जब आप प्रोफेशनल तरीके से मार्केटिंग को पढ़ के आते हैं या समझ के आते हैं, तो उसको फिर हम अपग्रेड कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं कि मार्केटिंग। वो जिस तरह के एक आम सी चीज़ जो होती है, उसको अच्छी पैकिंग में बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में सेल किया जाता है। ये भी उसकी क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता है, ये भी एक ख़ास चीज़ है, क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन मेन चीज़ होती है आप कैसे, जिस तरह हम एक चीज़ किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, उसका हम कितना पे करते हैं, और वही चीज़ हम किसी आम सी जगह पे खाते हैं, ढाबे पे खा लेते हैं, तो वहाँ तो प्रेजेंटेशन ये है, मार्केटिंग ये है, आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ को उसको आवाम के सामने पेश करो, हाँ, एक्सप्रेस करो, उसके एडवांटेजेस बताओ, और उसकी जो वहदानियत है, उसकी जो क्या कहते हैं उसे, उसकी क्वालिटीज़ हैं, हाँ, वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना। जी हाँ, चलिए मार्केटिंग। ओके सर, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी। ब्रेक के बाद जब आएंगे पर आपकी जो आर्टिस्टिक लाइफ है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। ठीक है। नो व्यूअर्स, आप ज़ेम मचरता बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन चकम दे रवान दे मुंगसराव से राजूई और कोटे होंदे की ब्रेक न बस।
बैक व्यूवर्स, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का बहुत ही प्यारा सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट किचन सेगमेंट में हमारे साथ ताउन किया है शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। हमारे साथ बैठे हुए हैं आसिफ शहजाद, बहुत ही प्यारे इंसान। हमने काफ़ी इकट्ठे प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है। आज उनको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे सवालात हैं आसिफ जो मैंने भी पूछने हैं, आर्टिस्टिक लाइफ में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, तो आर्टिस्टिक लाइफ में मतलब मीडिया की तरफ फिर किस तरह, मतलब एक्टिंग वगैरह? ये तो मैं बचपन से काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने स्टार्ट लिया। सही। हिंदको प्लेज़, पश्तो प्लेज़, उर्दू काम यहाँ थोड़ा कम होता है। 14 अगस्त का कोई प्रोग्राम हो गया, छोटी ईद या बड़ी ईद का, तो बस ये सिलसिला थोड़ा सा था वहाँ से। अच्छा। उर्दू की ख्वाहिश थी, उर्दू के लिए मैंने फिर कोशिश की कि यार मैं पेशावर से निकलूँ। इस्लामाबाद सेंटर से, PTV इस्लामाबाद सेंटर जब मैं गया तो वहाँ मुझे पंजाबी सीरियल मिल गया, वो कर लिया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो मैं जब सेट पे अपना सीन परफॉर्म करता था तो एक्टिंग से ज़्यादा मेरी आवाज़ की तारीफ़ होती थी। हाँ। कि यार आवाज़ बड़ी अच्छी है हाँ, इसकी। तो फिर मैं रेडियो पाकिस्तान चला गया, तो वहाँ से फिर अल्लाह के करम से मतलब उन्होंने किसी को 15 साल बाद एक कैटेगरी में डालते हैं, किसी को पता नहीं 10 साल बाद, मुझे उन्होंने डायरेक्टली एक कैटेगरी में रख लिया। उनके लिए मॉर्निंग शो करता रहा जो पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है। अभी भी मैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ और ड्रामास जो कराची के साथ कंपटीशन के होते हैं मैं ही करता हूँ। तो बस ये सिलसिला है, चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, उससे थिएटर प्ले किया, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची, वहाँ से थिएटर प्ले किया। ज़बरदस्त। तो कोशिश है, बस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं लाहौर से, कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, सब जगह से काम कर चुका हूँ और तकरीबन 5 ज़बानों में काम कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपका पश्तो है, कंफर्ट जोन मेरा उर्दू है, इसीलिए उर्दू में बात कर रहा हूं। सही है। मतलब पश्तो में भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने शुरू में पूछे उसके लिए मुझे फिर मतलब उर्दू में ही आना पड़ता। सही सही, ठीक। अच्छा आसिफ, अगर इन दोनों जॉब्स को अलग अलग रखें तो आप किसको प्रेफर करोगे? इस वक्त आप शायद उड़ान मार्केटिंग की बात उड़ान मार्केटिंग नहीं, ठीक है, उड़ान मार्केट ये कहते हैं कि वो एक आपका नात का प्रोग्राम है और नात में एक शेर है कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा। तो मैं इस वक्त उड़ान मार्केटिंग का हिस्सा हूँ और मैंने जिस तरह के कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उड़ान का हिस्सा हूँ। लेकिन आर्टिस्ट जो है ना वो आर्ट के बिना नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जॉबलेस तो रह सकता है जी जी, लेकिन बिना आर्ट के नहीं रह सकता। हम मतलब है कि सोच भी नहीं सकते कि यार अभी अगर मुझे कोई कहे ना कि यार आप रुक जाएं, अफ्तारी के बाद आपके लिए कोई प्रोग्राम है और वो उसमें आपने कुछ परफॉर्म या होस्ट करना है या एक्टिंग करनी है, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं कहूँगा ठीक है बस। सही बात है, बिल्कुल। चले, सही है सर। आपकी आर्टिस्टिक लाइफ मतलब स्टार्ट आपने कब से लिया सर? मैं जी 2004 में औरंगजेब आफरीदी जो मौजूदा GM हैं, वो उस वक्त प्रोड्यूसर थे और सीनियर प्रोड्यूसर भी नहीं थे, उनका पहला सीरियल था। और हमारे इस वक्त अगर यहाँ से कोई हिंदको में मास्टर्स करना चाहे ना तो वो नासिर अली सैयद साहब की वो किताब पढ़ेगा जो ड्रामा था 2004 में और उसमें मैंने काम किया था। सही सही। तो वो हमारी वो किताब जो है वो पढ़कर अगला कोई बंदा हिंदको में मास्टर्स करेगा तो वो किताब पढ़ेगा। तो वो ड्रामा है, उसमें वो ड्रामा था, जिंदगी ड्रामा था और उसको फिर बाद में किताब की शक्ल दे दी गई। तो नासिर साहब के साथ आपने टाइम, नासिर अली सैयद साहब के साथ मैंने एक सीरियल किया, असॉर्टेड प्लेस किए और फिर हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सलाउद्दीन साहब हिंदको के, तो वो जब फोत हुए तो उनकी ज़िंदगी पे पाकिस्तान टेलीविज़न से एक डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें पस पर्दा आवाज़ मैंने दी थी और स्क्रिप्ट नासिर अली सैयद साहब का था। अच्छा, नासिर साहब हमारे साथ एक शो में तशरीफ़ फरमा रहे थे, बड़े ज़बरदस्त इंसान है। उनकी बातों में वो जो एक किस्म की मिठास ही कह देंगे, खुगवाले हम उसको पश्तो में बोलते हैं कि बहुत ही मिठास है। मतलब वो बंदा कह के बस बातें करता रहे। उनकी जो जुगतें होती हैं या मजाक होते हैं उनका, वो भी एक लेवल का है। मैं, आप और नेहा हम एक ही तरह के लोग हैं, हम हमारी नॉलेज या हम बस एक ही तरह के हैं। लेकिन जो नासिर अली सैयद साहब हैं या इस तरह के और हमारे जो राइटर्स हैं, इनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो तो समंदर है ना। आप लोगों के सामने अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने बोल रहे हैं, उनके सामने तो हमें चुप लग जाती है। इवन ये जो नेहा है, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी वालदा बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इनके वालिद साहब बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो
تو ان کے سامنے میں نہیں بول سکتا جی, مطلب ہمت نہیں ہوتی یار بڑوں کے سامنے کیا آپ بندہ بولے, ان کے سامنے میں خود بھی نہیں بول سکتی. یہ شو ہوتا ہے ہمارے ساتھ, کبھی کبھار یہاں پہ شو میں سینئرز آ جاتے ہیں, پھر جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی غلطی نہ ہو جائے, مسٹیک نہ ہو جائے. ایکچولی ہم جو اس وقت ابھی یہاں بول رہے ہیں نا, تو جو ناظرین ہیں ان کو تو چلیں کوئی بھی چیز چل جاتی ہے, لیکن وہ تو خود اپنی ذات میں ناقدین بیٹھے ہوتے ہیں جو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ تو اپنی ذات میں مطلب انہوں نے تو زندگی میں یعنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ وقف کیا, ان کو جو سمجھ ہے, جو نالج ہے. تو یہاں تو میں بول رہا ہوں, اور لیٹ سپوز مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو چلو آپ کو بھی پتہ نہیں سمجھ پڑتی ہے نہیں پڑتی, دیکھنے والوں کو بھی, تو وہ صحیح صحیح خبیر تاسو کار کو چې موږ لږ شاه جهان صاحب طرف ته, شاه جهان صاحب چې کوم دي زما په خیال ریسیپی تیار کړی دي نه هم هم که خیری اوس دي کچن ته ځکه چې دینه صبر نه کیږي بیا بارا شاه جهان صاحب جی سر نو ماشاءالله خو ډېر ښکلي لوک هم ورکوي کنه, خو زموږ نور ته خو لږ ووایه کنه موږ څه تیار کړي دي پلیز. دا کرسپی چکن مونږ تیار کو سپایسی, او دا کے ایف سی سټایل کې دی. دا به چې کوم دی کنه پهلا فرش چکن سړی والي, بیا به هغې نه پس چې کوم دی کنه دی لسن ورکي, لسن نه پس بیا چې کوم دی کنه دی له سرکه ورکو او لسن دا دی له ورکو چې دی چې کوم سمیل یا دی چې کوم دغه وي دا لازم مونږ دی له دغه کو چې دی کې میرینیټ شي. دا بیا دی نه 5-10 منټ بعد دی د مونږ دغه تور مرچ, مالګه, چکن پاوډر, سویا ساس, چلی ساس, ماسټر پیسټ دا مونږ دې ته ورکو. دا لکه عام روټین کې ماسټر پیسټ بازار کې ملاویږي, دا دې ته مونږ ورکو. دا هغې نه پس بیا دوباره دویم سټیپ کې دا مونږ میرینیټ کو, انډه وغیره هم دې سره لږ ټچ کو. بیا دوباره دریم دغه کې چې کوم دی دا چې کوم کرسپي راځي دې سره مونږ دا چې کوم دی کنه بریډ کرامز وي, او دې سره میدا او میدې سره چې کوم دی کنه دا مونږ دوباره انډه کې او بیا ورسره میدا کې او د کرامز کې مونږ ډبل ټریپل دا مونږ دې 2-3 بار دی کې دا ډیپ کو. صحیح چې کله دا 2-3 پورې مونږ ډیپ کو, یو پیر دا تاسو ډیپ کو کنه دا به دوباره دینه مساله اویل کې جدا شي. دا چې څنګه 2 پیر یا 3 پیر ډیپ شي کنه دې پورې دا مساله کله کون خلی. صحیح ده. دا چې کله بیا مونږ تیل ګرم کو لکه هیټ به بالکل نارمل ساتو, لکه هاف ټمپریچر باندې, لکه یو چوله ډیره تیز وي هغې سره چې کوم دی کنه دا بالکل ګولډن شي, دننه کچه پاتې شي. صحیح. نو ځکه چې کوم دا مونږ نارمل ټمپریچر باندې دغه کو چې د دننه مساله ګولډن شي, دا به زیات نه زیات 15 منټ اخلي. صحیح ټایم کې چې دا 15 منټ والی دا بالکل ګولډن کلر شي, او دې کې چې تاسو دننه بیا چیک کړئ دا بالکل ریډي وي. صحیح ده. زبردست. ورسره چې کوم نوډل سلاد مونږ تیار کړو, دا نوډل مونږ بویل کو, دا څنګه چې تاسو دا به چپکاویږي, خو دا د مونږ دې ته اویل ورکړو دا بالکل چپکاو نه شو, او بالکل بالکل بیا بیا دانه دانه راځي, جدا جدا راځي. صحیح صحیح. دې ته مونږ دا دې کې کوکمبر دی, دا کیره ده, کیرې سره چې کوم دی کنه تور مرچ, سرکه, سویا ساس, چلی ساس, او دې کې دنیا او هری مرچ او چې کوم دی کنه شنه پیاز دی ورسره. دې مونږ انګریډینټس جوړ کو, او دې کې چې کوم دی کنه مونږ نوډلز واچول دا مونږ میکس کو. ٹھیک شو. جی زبردست زبردست. جی ویورز که تاسو نه څه پاتې شوي نو موږ سره ریسیپي کارت بالکل تیار دی, هلته نه تاسو نوٹ کولی شئ. स्पाइसी केंटकी फ्राइड चिकन. अज्जा चिकन 8 टुकड़े, मैदा 2 कप, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 खाने के चम्मच, चिल्ली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत, आलू चिप्स के लिए, ऑयल डीप फ्राई के लिए. तरकीब: सबसे पहले चिकन को धोकर छलनी में डालें ताकि तमाम पानी निकल जाए. उसके बाद मैदे में नमक, पेपरिका पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट और अंडे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें. उसके बाद चिकन के टुकड़ों को मैदे के पेस्ट में डुबोकर फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर ऑयल में 15 मिनट तक डीप फ्राई करें. जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक डिश में डालकर मायोनीज़, गार्लिक सॉस, सलाद के पत्तों और चिप्स से गार्निश करके पेश करें. جی ویورز بیا هم که تاسو نه څه پاتې شوي نو په یوټیوب باندې زموږ پروګرام اپلوډ کیږي, تاسو هغه پروګرام چې کوم دی په یوټیوب باندې وګورئ او تاسو به چې کوم دی ریسیپی نوٹ ڈاؤن کړئ. سر بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ کے ساتھ بڑی انفارمیٹیو باتیں ہوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے, اس کے علاوہ آرٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ شوز میں اس طرح بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ. جی شوز میں بیٹھیں گے, بڑی شوز میں میں عوام سے کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا جی, میں اپنے عوام سے, ناظرین سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے. اڑان مارکیٹنگ کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ
ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں ہم پلاٹس دے رہے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں تو شاپنگ مالز میں اپارٹمنٹس ہیں, شاپس ہیں اور آفیسز ہیں. تو آپ وزٹ کریں, وزٹ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آئیں, ہمارے اسٹاف کے ساتھ ملیں, خود کو ایجوکیٹ کریں. ٹائم کم ہے, سوری. ہاں بالکل بالکل, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں. جی شاہجہان صاحب ډیره مهرباني تاسو, تھینک یو سو مچ. تاسو چې کوم دی ریسیپیز لپاره نه هو تاسو جوائن کړئ. نیکسٹ سیگمنٹ لپاره ویورز انشاءالله کې خیر می بي سبا چې کوم دی ډېر ښکلی پروګرام دی هغه تاسو بالکل مس نه کړئ. بیا به خیر تاسو سره زموږ ملاقات زموږ شاهجهان بل سبا کیږي. تر هغې وخته پورې خپل ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.